اوکے جناب ویلکم بیک ټو د شو یو ځلې بیا کو تاسو ټولو ته هر کلی خپل پدی خولي پروګرام کې چې نامه ده د کور خایس اوس تاسو یوازې زموږه پروګرام اورېدې نشه بلکې تاسو مونږه لایو هم جوائن کولای شئ او څنګه لایو جوائن کولای شئ جی هغه طریقې کار تاسو ته پته ده د خپل فیسبوک سرچ بار کې بلال شئ ولته کې ټایپ کې سنو پښتونخوا او دغلته کې زموږ د فیسبوک پیج پاڼه راشي او دلته بیا تاسو زموږ پروګرام کتلې هم شي راځي به جی موږ سره پروګرام کې بګډون کوي څنګه تاسو اس ام اس تلاري راځي څنګه تاسو ټلیفون دلاري راځي هم د کشان تاسو فیسبوک تلاري کامنټس تلاري موږ سره پروګرام کې ګډون کولای شي نو راځي جی موږ سره پروګرام کې شرکت وکړي ټایم شوه د 12:35 منټ او کوشش وکړي چې زموږ د لایو خبرونه د خپل نورو ملګرو سره هم شیر کړي چې زیات نه زیات زموږ پروګرام ته ویورز راشي او غي سره ډسکشنز وشي خیر پرونی پروګرام کې تاسو د اختر حواله سره خبرې اترې شي ویلې چې اختر کې ظاهر ده خپل فیملی ته ټایم ورکول وی د قرباني هغه سنبالي شول تقسیمات شولو نو ډیره زیاته بیزی وی بیا د اختر نه پس چې کوم دا ټایم شروع شي پدې کې تاسو ګوره زیاتره خپل فرند سره یا خپل فیملی سره چرته د تلو پلانینګ وکي او ګرمي هم ده بیا ظاهر ده انسان چرته د سیدګي خوسیمو یا د سیاحتي مقاماتو طرف ته مخه کوي الته کې خپل فیملی سره ټایم سپند کوي په کار هم ده چې تاسو لایف کې لکشانې چین راشي ځکه چې د یو روټین لایف چې تاسو رواني مطلب سحر شي غرمه شي ماخام شي او ماغه سحر کې او ماغه د روټین کارونه دي غرمه کې دا روټین کارونه دي ماخامي کې بیا او ماغه ستاسو روټین چلیږي نه هم بعضی ټایم انسان ډیر زیات بور شي هغه فاډ اپ شي او داغه بوریت ختمولو د پاره اکثر مونږ وایو کنه یاره لکشانې چینج پکار دی یا زیاتره تاسو اوریدلی خلکو یې رزله می تنگ دی زړه می نه کیږي یو سیستا نن می کار ته زړه نه کیږي نن می کار ته موډ نشته دی نو هر یو سیس کې چینج پکار دی د کشان تاسو ګوره مطلب الله پاک د زموږه ته یو تحفه ده زموږ ملک ته پاره چې مونږ ته سلور موسمونه مهیا دي مونږ سره سلور موسمونه دي ګوره مونږ د ګرمۍ ډیر زیات بور شونه مونږه یخني موسم راشي نو انسان لکشانې فرش فیل کوي د کشانې بیا موسم بدل شي هم د کشانې هر یو سیزن کې تاسو ګوره چې مونږه ټرند سره چلیږو زنانه هغه ډریسینګ کې چینجز راځي کلرز کې چینجز راځي نو هغه خلګيږي انسان هغه چینج خفیل کوي د کشانې هر یو سیز کې بیا تاسو ګوره اپګریډیشن راځي اپګریډ کیږي هر یو سیز کاغه د کور د سیزونو مثال به تاسو ته درکما چې کور کې کوس تاسو فریج دی هغه کې ولک چینج راغلی نوې ماډل طرف ته زوم د کشانې تاسو خپل موبایل فون وګورئ چې تاسو موډ کیږي تاسو زړه کیږي چې صبر کوم سره دا ماډل موبایل دی پدې کې اوس نوې کم یو راغلی دی چې اوس نوې اخلمه نو دا هغه چینج دی چې وخت سره مونږه چینج غواړو هغه چینج مونږه اکسپټ کوو او هغه چینج چې کله راشي نو مونږه خفیل کوو نو سیم زمونږه دغه د پاره هم دا چینج پکار دی هغه روټین لایف نه وتلو د پاره چې انسان چرته سیاحتي مقاماتو طرف ته لاړ شي خپل فیملی طرف ته لاړ شي چینج راشي تاسو هغه ډے روټین کې چینج راشي نو بالکل تاسو منټلی فرش شي واپس راشي هغه خپل کارونه یو نوې طریقې سره بیا سر ته رسوي نو کوشش کوئ کله کله داسې چینج پکاري اکسپټ کول پکاري او خپل لایف همیشه لږ څه ناسه پدې کې چینج راوستل پکاري البته تاسو بور کېږئ نه البته تاسو فډ اپ کېږئ نه په دې چینج باندې ونن خبرې اترې کوو چې آیا تاسو په خپل لایف کې داسې څه چینج غواړئ یا څه داسې چینج راتلل پکار دي چې هغې سره انسان هغه سوچ بدل شي ځکه نن سبا مونږ ډېر زیات خلک ګیلهمند یو ګوره د فلانی ما سره داسې وکړل مطلب ټیک ده ګیلې معنی راځي هغه خپلو نه راځي خو هغه ګیلې معنی کم ځای لري انسان وی ګیله ما غلطه کې کوا چې چرته کې هغه منل کیږي چرته کې چې هغه ځای نیسی چرته کې تاسو خبري وزن لري الته کې خبره کوا چرته کې چې تاسو خبري وزن نه لري او تاسو اسی چې دی هغه خپل ورډز بیا الته کې ویسٹ کوي نو پدې باندې خبره اتر کو چې تاسو لایف کې پس وجه چینج راغله دی یا تاسو څه چینج غواړئ او آیا دا چینج پکار دی یا نه دی پکار نو راځي به موږ سره ټلیفون د لاري پروګرام کې بغډون کوي 091 5254 دا زموږ د ټلیفون شمیره ده راشه موږ سره پروګرام کې شرکت وکړي دا ټایم او ټول نه لومبه بس تاسو کامنټس طرف ته راځم چې کامنټس لاري موږ سره څوک شامل شوي دي
ټول نړمبه کامنټ ما موصول شوی دی جی د حمدالله ملاخیل دلته کې فرست پوزیشن اغسته څنګه چې زموږ ډومبني کالر ही हमेशा ना حمدالله ډومبه کامنټ هم ماته د حمدالله راغله دی وی सब लोग अपनी अपनी खवातीन की कदर करें उनको इस बात का पता होना चाहिए कि उनकी बहन बेटियां किस तरह गर्मी में उनके लिए खाना तैयार करती हैं ये स्पेशली आजकल के मौसम के हवाले से बेस्ट पैगाम है और स्पेशली अभी ईद भी गुजरी है तो ज़ाहिर है वो गोश्त से जो भी आइटम्स बनती हैं जो भी फूड तैयार होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए ठीक है नेक्स्ट वही जी अस्सलाम वालेकुम मैं हूँ हमदुल्ला मलाखिल फ्राम कोयटा वेलकम टू द शो वालेकुम अस्सलाम जी रमना हमदुल्ला वही जो चिराग सिर्फ अपने लिए जलता है वो आग के सिवा कुछ नहीं और जो चिराग दूसरों के लिए जलता है वो रोशनी है नूर का ज़हूर है ज़बरदस्त पैगाम डेर अमन अलहमदुल्ला खुशहाल रात उसीगे अविच नाइस लुकिंग थैंक यू सो मच साबिर मुंग सर शामिल शवे जी द बाला गड़ाइना अविच सलामुना बखैर रागले तास्ता हर कले को जी अब्दुल्ला अहद दे मुंग सर अविच सलाम गरमम बखैर आतिफ अफगानिस्तान सखा हर कले को आतिफ तासु ته هم چې تاسو راغله پروګرام کې مرا سره شرکت وکړو مازالله خان د جی مونږ سره د ګنډيري چوک کې وی سلام ټو یو اند ټو آل لسنرز وعلیکم السلام سہیل هم را رسیدل دی وی چې السلام علیکم زکیه خان ماتا د راجا رانی ډراما سونګ پلی کوس دا کما ډراما د راحت فتح علی خان وی ویل دا ګورم وکما سره موجود وانه خامخه نور زمان منیری د سعودي عرب کې مسافر د مونږ ته میسج کړی دی وی سلام قبول کوالکم السلام عبدالودود سہیل خان حیات بابو ټول چې د هغه سلامونه را لګل دي زیاتره کومه مسافر یعنی کې د خپل سیمه نه هم کو بهر دی په مسافرې باندې دي ظاهر د خپل فیملی د لپاره کار د لپاره تللی دي نو سپیشلی سلامونه هغه ته سپیشلی هر کلی هغه ته ځکه چې د خپل کور والا او خواهشات پوره کول د لپاره هغه ته ژوند کې سہولیات ورکول د لپاره د خپل وطن نه د خپل کلی نه د خپل خاور نه د خپل سیمه نه هغه بهر دي د خپل خلکو نه هغه بهر دی او بیا ډیر زیات ظلم په دی باندې خفه شي چې بعضی مسافر داسې دي چې هغه اختر کې هم نه دی راغلی هغه ته چټي نه د ملاو شوی خیر دې په دی باندې انسان کله کله فیل کوي داسې د خفګان سره مخ کیږي خو هغه شان خفګان په کار هم نه ده ځکه نن سبا ډیجیټل دور دی یو فون کال تاسو خپل کور ته کولای شئ ویډیو کال باندې تاسو خبرې اترې کې دی شي نیکسٹ موږ سره زاهد خان دی جی وی السلام علیکم زاهد خان باجوړ سلارزونا او ګل زکیه خان تاسو څنګه یې خیر سلام آل स्पेशल सलाम टू ऑल वही तासु नो एफ एम ډیره موده پس اورما تاسو شو یو جهان مننه دومره ډیره موده چرته غیر حاضر وی زاهد خان دا برات لازم وای صحیح ده نیکسٹ جناب تاسو چې کامنټس راځي به وخت سره شاملوم خو زمم چې پروګرام کې کالرز تا موقع ورکول پکار دي چې راځي موږ سره پروګرام کې ګډون کوي او سو وینا وکي السلام علیکم السلام علیکم زکیه خان خورجانه وعلیکم السلام څوک دی موږ سره فرح خان فرح څنګه خیر شکر دې ته بالکل ټیک ټاک اختر دې کولې تیر شو اختر کپڑے هر څه دې مو ډیر مننه تاسو دې هم تیر شوی اختر ډیر مبارک شي دا راته وي اختر کې چرته تلی وای یا نه یاره زه په چرته نه تللی ما امي غورځېدلې وه هغې سره مو هاسپټل کې اختر کړی دی اوهو الله پاک دې ورته روغ صحت ورکړي اوس مو مدر څنګه ده خپله درې اپریشنې وشولې یو یې 21 ورځې بعد دی ښه زه الله پاک دې صحت ورکړي پریشانه کېږم ورته مړه به زه چې داسې کړې وه چې بیخي د هر څه نه یې باسلم زما یو دا مور ده چې زه واحد مور سره ډېره مینه کوم ښکلې خبره ده ښه خبره ده خو دې ته هم انسان سوچ کوي که نه چې الله پاک ګوره تا ته د خدمت موقع هم درکړې ده یاره شکر دی د شپې مور ته ولاړه یم د ورځې مور ته خپله ډېسي پرېښې ده زه نه ځم مور نه چرته هم نه ځم ښه بس زموږ دعاګانې هم در سره دي پریشانه کېږه ما ځکه چې ته په خپله پریشانه شي او ته پریشانې نو هغه پریشانۍ کې خو بیا ته د خپل مور خیال نشي ساتلی ځکه چې ته سټرانګ یې ته اکټیو یې نو هله به ته ښه طریقې سره هر یو کار مینج کولی شي هر چېرته منډه تړه وهلی شي دومره مس کړی دومره مېلمانه راځي خو ما تا ته ټیم وباسلی خو څنګه زما کال ولګېږي هغه ټیم چې ته ګانه پرې کړي یا خبره چې به تاسې صحیح پته شته دا انسان په لک باندې ډیپینډ کوي لکه څنګه ګورې فرا چې همیشه نه موږ سره الحمدلله ړومبنې کالر راځي
همیشه ناغه راځي او بعضی کالرز داسې وي چې زما سټل ماته اکثر دلته کې کامنټ راشي چې زه د 3 کالو نه ټرای کوم او ستا نمبر نه لګي نو دا خو مینه د نن مې د الحمدلله ملاقات نه نمبر وړی دی څنګه نن مې دا غنه نمبر وړی دی او نن لومبني کالر مونږ سره فردا ولې ولای چې د خان خورجان اختر مبارک بادم در لګلې دی نو حکیم بھائی ته سلام هم در لګلې حاجی ډیر مننه فرا همیشه خوشاله اوسېږي چې داسې موقع باندې ما یاد ساتي اصل کې دا ځل ته زما عید کې شو زوم نو کنه ما سکپ کړیو دا چې راته ګرانه لکه د انسان یو مشرف خور ډیره مننه همیشه زما طرف نه به د خور په نظر باندې به زه تاته ګورم او ټولې زموږ خویندې دي چې راځي پروګرام ته ځکه زه چاته کم نه ګورم او دغه ستاسو احترامات هم دغه تاسو ماته ریسپیکټ راکوي چې کم زموږ دلته کې د کور ښایسته لري او فیملی جوړه شوې ده خفره دا راته وایه څونه خویندې دا ټایم زموږ اواز اوري لګیا دي ای ته بس پیغام ورکړې یاره بس ټولو خویندو ته خو زه صرف یو پیغام کوم چې پلیز د خپل مور پلار ډېر احترام وکړي ولې چې دا مور پلار زموږ لپاره ډېر محنت کړی دی ډېرې ورکوټې رالوی کړي دي نوم دی کې هغې په څومره ایستلی دي اوس دی کې ممکن او د هغې نه د دعا لفظ استعمال کوي هغې نه خدمت ورکوي چې هغه وایي شکر دې زما دومره بچي شته چې زما خدمت کولی شي صحیح ما کې خو داسې هغه نشته چې زه چینج کوم خو صرف یو دی راته چې ښه کوم هغې ما ته ولته نقصان نه لایږي صحیح نه خیر دې ته سوچ مه کوه همیشه وایي چې چا سره ښه کوي که نه فرا نو دا زړه کې مه ساته چې یاره ما ته به دا کس چې دی دا به ما ته مکه شانتې نظر کوي یا دا ما سره به په سخته کې ودرېږي نه ته خپل د هغې صله تا ته خدای پاک درکوي پرون ته د مزدور خلکو خبره وکړه زه اختر په ورځ هاسپیټل کې وم که نه د رحمان هسپتال ته پرایویټ هسپتال د فیمس نامه ده که نه جی نو یو داسې مزدوره شانې بوډا سړی و که نه مشر و هغه ته یو هم داسې حالت بد ویلو بله ما ته رد ویل هغه ټایم کې ما باندې ډېره سخته وه د امن اپریشن و که نه زه لاړم دا څه چل دی چې هر هره زه دلته لاس یم یو روپۍ راته چا نه ده راکړې الټه ما ته غلطې خبرې کوي دا نور بس خو مې نشته دا 70 روپۍ زما جیب کې دي زما خپله د امن اپریشن دی دا واله ودارې کور ته راسېږو هم دا د بورډ بازار و هغې نه مې ګاډي مه کړو پیسې مې مرله ورکړلې خو نه پوهېږم چې ښه کوم بد راته جوړېږي ښه ماشاءالله نه دا ښه د انسان چرته کې هم نه ځي د دې سله یو نه یو ورځ چې دی که هغه زر نه وي خو لیټ هغه به تا ته اندازه کېږي بیا هغه وخت سره چې الله پاک د دې سله ورکوي ډېره مننه فره جی زه چې خان ستا دپاره مې دومره ګفټونه اخیستي دي چې ته به یې سوچ ونه کې هغه ورځ به زما دپاره یو د خوشحالۍ مقام صحیح ده زه به تا نه ګفټس اکسپټ کړم صحیح ده انشاءالله بس کانټیکټ را سره ونه چې د اختر نمبر مبارکباد مې در لیږلی وي صحیح ده زه به چک کړم صحیح ده ډېره مننه کوثر خو ته د اختر مبارکباد و ثانیه جان ته باړه کې ټولو جنکې ته زما څومره اواز اوري د اختر مبارکباد ډېره مننه ستاسو دې هم اختر مبارک شي الله پامان خوشحاله اوسېږئ او که چې زموږ سویټ شانتي سسټر فراوه خیر کال لږ شانې وګد شو ځکه چې باقي کالرز به هم انتظار کوي چې موږ کال ولګي خو کوشش به کوم چې زیات نه زیات کالرز راشي سره خبرې اترې وشي نن ګورو چې موږ سره د پروګرام دویم کالر څوک دی السلام علیکم وعلیکم سلام زکیه خان ستړی مشه هر کله الحمدلله څنګه شکر الحمدلله ته څنګه تاسو بیت مزاج کړه بالکل ټیک ټاک درته وې زړه موسم دې څنګه دی الحمدلله زړه موسم هم ډیر ماشاءالله ډیر خوندور د خورجدات وکه خدای دې کال نه کال کیږي ولې نتورک ډیر غټه مسله ده کنه ها نتورک مسله پیدا شوې ده اوکے فلحال خو بنه کټ کیږي درته وې لایف کې چینج پکار دی نه بالکل خورجانې چینج کول پکار دي خورجانې زه خو دا ول غواړم چې کوم تا لایف زندگی ډیر پاپولر روانه وي مثال نقصان دی نه فائدہ دی کې هغه چې بیا چینج کول نه دي پکار ولې کته ته په لایف زندگی کې ډیر مشکلات راسي دا مثال کارونه مخ شاته کې بیا بالکل چینجینګ کول پکار ها صحیح نو تا لایف کې دا څه چینج راوستي چې منټلی بالکل فرش شوی یا سره خورجانې زه چې قدر ته وایم تقریبا زما چې کوم لایف زندگی ده فلحال خو ماشه په روټین روان ده ډیر خوندور ده کنه فلحال دومره نقصانات وغیره نه دي سي فلحال کمای فائدہ ده پکې ها زبردست ماشاءالله نو څه پیغام ورکول غواړي نور ته چې لایف کې څه چینج راولي بالکل خورجانې دار انسان ته دا په کار رساره مې تر محکمه پرې د کوم روټین کې کار کتار کوي بالکل هغه بارک چې د شپې سوچ کوي
بیا ډاری کدی چیرې په پایده کې خو دای په غلای باندې سید او کچیر تکلیف سره مثال ټیم نمبر ته ملک بیا بالکل چینجینګ کول پکار صحیح زبردست ډیره مننه الحمدلله ټیک سالاري همیشه خوشاله ډیره مننه سره ستاسو د ټولو یو جهان مننه فور کالینګ مزید به هم کالرز طرف ته راځو خو ورسره ستاسو کامنټس به هم چک کوم هغه هم لازمي دي داسې دي عبدالسلام وایي چې یو خبره وکم تاسو ته بالکل او جی خبره کولی شي عبدالسلام یو خبرو کوم تاسو ته دا ټایم تاسو ما ګوره سنو پښتونخوا د لارې او راتلی شي موږ سره پروګرام کې ګډون کولی شي کالز کولی شي میسجز کولی شي فیسبوک د لارې کامنټس کولی شي خپل خیالات برا سره شریکوي او دا جی سوي عمر شیر وای چې تاسو په یوټیوب په پښتو ویډیو ولې نه جوړوي اصل کې عمر شیر زما کتون کې چې دی کنه نو زه نه غواړم چې هغه د لیمیټډ ای صرف پښتنو پورې د پښتو ما مخکې ویډیوز کړي دي خو هغې باندې هغه شانتي ماته دغه نه دی ملاو شوی ځکه زما اردو کې دا پیغام چې یا اردو کې زما ویډیوز چې مطلب که هغه څوک پښتو نم پوهیږي نو هغه پې پوهېدل پکار دي ځکه چې ما اکثر په پښتو کې ویډیوز کړي دي نو زیاتره پې کامنټس راغلي دي چې زکیه د دې مطلب څه دی نو زه بیا یو ته تشریح یا د هغې چې د ټرانسلیشن ما ته ګرانه شي ځکه زما اردو چې دی نه په اردو کې ویډیوز راځي او دا به هم تاسو ته وایم چې اردو داسې لینګویج دی چې پښتانه په هغې باندې پوهېږي خو بیا پښتو تاسو وګورئ چې پښتانه پښتو وایي نو په هغې باندې بیا اردو سپیکرز نه پوهېږي نو زمونږ دپاره پلس پوینټ دا ښه خبره ده چې زمونږ پښتنو ته اردو په سمجھ کې راځي نیکسٹ موږ سره څوک دي عبید الرحمن سلیمانی او چې السلام علیکم وعلیکم السلام بهترین پروگرام تھینک یو سو مچ خوش رہیں آپ خاجی نور څوک دی حیا خان وای چې سلامونه وعلیکم السلام یو جهان مننه جی خوشاله اوسېږئ دا زموږ لایق پرونه خپل نور ملګرو سره هم شیر کې یو بل کالر به شامل او ځان سره السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څوک دی مونږ سره دوسرا امین خان افریدی خبرې کوي د خیبر نه امین خان افریدی رور مې څنګه تاسو ښه یې الله دې خوشاله کړه خیر طبیعتونه دې ښه بالکل ټیک ټاک څنګه اختر ښکلی تیر شلو والله چې ډېر ښکلی تیر شلو او هغه د بس مو خلو چې وخنه کې ما جوړه کړی او ټوله هفته زما هیڅ هم پکې نه ده کړې نه ویلې نه ټوله خو موږ ګوره تیر دوه طرف نه پوتې دو ډیره مننه امین خان رور مې د څه به ویل غواړئ لایف کې چینج پکار دی بالکل په لایف کې چینج پکور وي په لایف کې چې کله اوهو کال چې دی هغه ډراپ شلو د طرف نه میبي چې د لاین یا سیګنلز کې څه ایشو وا خیر موږ سره ټایم شارټ ته باقی به خبرې اترې خو تاسو سره روانې وي خو فیسبوک ته لارې به زه لایف سیشن همدغلته کې بندومه کوشش کوئ زموږ دا لایف مخکې نورو ملګرو سره هم شیر کوئ ستاسو شیر کولو سره به زموږ دا مخکې خبرې چې دی نو هغه مخکې نورو ته هم رسیږي داسې به زموږ د کور ښایسته فیملی چې د هغه نوره به هم وده کوي نور به هم سیوا کیږي بهرحال جناب فیسبوک ته لارې دا سیشنز همدغلته کې ختمومه باقي زموږ خپرونه به روانه